حمد و ثنا نه بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دما ورونو دما جزانو دوستانو، نن ما کوم آیات تاسو مخه بیان کو په هغه کې الله تبارک وتعالى د مور او پلار مقام او مرتبه بیان کړی ده. د دې آیات ترجمه دا ده، الله تبارک وتعالى فرمای اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل مور او پلار ته اف هم مکوئ، یعنی هغو دواړو ته تاسو اف هم مکوئ. وقل لهما قولا کریما، او چې کله تاسو خپل مور او پلار سره خبره کوئ نو په نرمي باندې، په محبت باندې، په عاجزي باندې خبره سره کوئ. تاسو ګورئ چې نن سبا دا ځوانان چې دي چې کله له مور او پلار سره خبره کوي نو دوی لهجې دومره سختي، دومره په سختي کې خبره سره کوي لکه دا سوچ کوي چې دای مخې والی د پلار نه ده بلکې دی د پلار ده. نو ما ورونو دا همیشه یاد ساتئ چې کوم انسان د خپل مور او پلار ادب او احترام نه کوي په هغه انسان باندې جنت حرام ده. نو راځئ نن زه تاسو ته یوه داسې عبرتناکه واقع بیان کړم چې موږ ټول له دې واقعې څخه عبرت واخلو او نن نه پسته موږ همیشه د خپل مور او پلار قدر او د هغو خدمت کوو او د هغو سره چې کله موږ خبره کوو نو په ادب او احترام باندې به خبره کوو. نو راځئ چې واقع درته بیان کړم. امام مالک بن دینار رحمت الله علیه یوه ورځ حج ته ولاړ، چې حج یې وکړ نو ګوري په مدینه او په مکه کې چې دي بې تحاشه خلک دي، بیخي ډېر خلک دي. نو حضرت امام مالک بن دینار رحمت الله علیه په زړه کې دا سوچ پیدا سه، دا خیال پیدا سه چې ماشاءالله څومره ډېر خلک حج ته راغلي دي که دا ما ته معلومه سوی وای چې په دغو کسانو کې د چا حج قبول ده او د چا نه ده قبول. الله اکبر کبیره. حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه چې په زړه کې دا سوچ وکړ نو چې کله کور ته ولاړ، خیمې ته ولاړ، ویده سه نو شپې یو خوب ورغی. په خوب کې یو کس دا خبره ورته کوي حضرت امام مالک بن دینار ته، ورته وایي ای مالکه الله تبارک وتعالی په دې کال باندې د ټولو خلکو حجونه قبول کړه، هغه که نري که ښځی که سړی که غټي که وړي که تورې که سپینې که عربي که عجمي، د هر ملک چې الله تبارک وتعالی د ټولو که خلکو حجونه قبول کړه او عمرې هم قبولې کړې. خو ها یو انسان دا چې د کوم الله تبارک وتعالی حج نه ده قبول کړی او هغه انسان سره الله تبارک وتعالی بې تحاشه خفه ده. الله اکبر کبیره. نو چې کله حضرت امام مالک بن دینار رحمت الله علیه ګیز راجګ سه نو دا ډېر خپه امام مالک بن دینار دا سوچ وکړو کېدای شي زه هغه سړی یم چې کوم چې الله تبارک وتعالی خفه ده او ما حج نه ده قبول سوی. نو ټوله ورځ حضرت امام مالک بن دینار چې دا په خفګانو کې تېره کړه، ډېر غمجن و، ټوله ورځ سوچونه کول. خو چې کله ماښام سو، شپه سوه، بیا ویده سه، بیا هغه خوب ورغی. امام مالک بن دینار چې دا بله شپه باندې بیا ډېر خفه و، ډېر پریشانه سه چې یا پاکه پروردګاره دا څه تماشه ده، چېرې داسې خو نه ده چې هغه زه سړی یم چې کوم چې الله تبارک وتعالی خفه ده او د ما حج نه ده قبول. په درېیمه شپه باندې بیا حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه چې کله ویده سه نو هغه خوب بیا ورغی او په خوب کې چې کوم سړی ورته غږېږي ورته وایي، هغه ورته وایي ای مالکه هغه سړی ته نه یې چې کوم چې الله تبارک وتعالی خفه ده، بلکې هغه سړی چې ده د بلخ د افغانستان ښار بلخ یو سړی ده
چې د غنوم د هارون بلخي نو غش ک الله تبارک وتعالى خفه ده چې کله حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه راویښ نو په منډه ولاړ د بلخ د افغانستان څخه کوم خلک راغلي وو دیغو کیمپ ته ولاړ دیغو خیمو ته ولاړ چې ورغی هلته یو اواز یې وکړ چې ای خلکو تاسې کې څوک د بلخ خلک شته د افغانستان څخه راغلي د بلخ ښار تاسې څوک شته تاسې کې نو د هغې خیمو خلکو یو غږ ورته وکړو جواب یې ورته وکړو چې موږ ټول چې یو له بلخه راغلي یو حضرت مالک بن دینار رحمت الله ورته وفرمایل چې په تاسې کې هارون بلخي سړی څوک ده نو هغه خلک ورته وویل چې هغه هارون بلخي ماشاءالله هغه خو ډېر نیک انسان ده هغه خو ټوله زندګي د الله په عبادت کې تېره کړه 13 کالو راسې هغه روزې نیسي د ورځې روزې نیسي او د شپې د الله تبارک وتعالی عبادت کوي هغه خو ډېر نیک انسان ده که ته غواړې چې هغه هارون بلخي وګورې خو ولاړ شه مکې شریفې ته او هغلته وګوره چې کوم زړې کوټې هلته به چیرې ناست د الله عبادت به کوي نو حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه په منډه باندې بیرته راغی مکې شریفې ته ډېر تاو سره خو یو ګوري یوه زړه کوټه ده سروی ده په غجې کې یو سړی ناست ده او دا ښی لاس یې سیده په دیجې کې پرېږده او بیا په دیجې کې غار کړی ده په دې غار کې بیا یو زنځیر اچولی ده او هغه زنځیر یې ده په غاړه کې دا لاس یې دې سره ځړولی ده دا مات لاس او پښې هم په زنځیرانو باندې تړلي دي نو د الله عبادت کوي الله اکبر کبیره نو چې کله حضرت امام مالک بن دینار رحمت الله علیه حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه ولید نو په مخ باندې چې وو د عبادت اثرونه چې وو په مخ باندې ښکارېدل گویا دومره عبادت یې کړی چې الله تبارک وتعالی مخ روشن کړی ورښایسته کړی د الله له نوره څخه سبحان الله نو حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې وسړیه ته څوک یې ته ما څخه څه شی غواړې نو حضرت امام مالک بن دینار رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ای هارون بلخي ما یې تا په باره کې 3 شپې دا خوب ولیده خلک ما ته وایي چې ته خو ډېر نیک انسان یې تا له شکل و صورت هم ښکارې چې ته ډېر نیک انسان یې خو ما کوم خوب چې ولیده زه ډېر خفه یم تا مبارک یم ته ما ته ووایه چې آخر تا کومه ګناه کړې ده چې الله تبارک وتعالی تا ته دومره غټه سزا درکړې ده سبحان الله حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه په هغه ټیم په زړه سترګو وښې راغلې ډېرې وښې راغلې خپله کیسه ورته بیان کړه ورته شروع کړله خپله کیسه ورته وایي ای مالک بن دیناره واوره چې په کومه وجه باندې الله تبارک وتعالی ما څخه خفه ده کومه وجه باندې چې ما دا خپل حال جوړ کړی ده ای مالک بن دیناره په ځوانۍ کې زه د شرابو عادي وم ما به شراب څکل روزانه به ما شراب څکل نو ماښام به چې کور ته راتلم په نشې کې به لت پت وم او لکه لیونۍ دغسې به مې کور ته به رالم کله به مې ښځې دروازه خلاصه کړه کله به مې مور دروازه خلاصه کړه نو دغسې روزانه په مطابق باندې یو ورځ ما ډېر شراب څکلي وو نو چې زه کله کور ته رالم دروازه مې وټکوله ښځه راله ما دروازه یې خلاصه کړه نو ما مور چې وه تناره په غاړه باندې ناسته وه اور بلېده تنور کې او ما مور تنور ته بوټي وراچول ما مور راته وویلې چې وه هارونه سبا د روزې میاشت را روانه ده ولې داسې کوې په خپل ځان باندې ولې ظلم کوې ته د الله له قهر څخه نه ډارېږې سبا به ټول خلک روزې نیسي او ته بسې د شرابو په نشه کې بلد پاتې نو هارون بلخي وایي حضرت امام مالک بن دینار ته چې زه په نشه کې وم ما ته هېڅ نه معلومېدل زه راجګ شوم مور مې په دې سینه باندې په چاپېړه باندې کلکه وویسته او دغسې مې بل تناره ته مې ور واچوله نو چې کله ما ښځې دا ټول ماجرا ولیدله
نو راله زما ته دیکه راکړه او په یو کوټه کې بنده کړم. لوی لوی بغارې ویلې د ما ښځې. نو چې کله نیمه شپه سوه نو ایما نشه ختمه سوه. ما کوشش وکړ چې د باندې ووځم نو ګورم چې ما ښځې له باندې دروازه بنده کړې ده. ما ورته وویل چې وښځې دروازه دې ولې بنده کړې ده؟ ښځه راته وویلې چې تا هغه جرم کړی ده هغه جرم دې کړی ده چې په ټوله زندګي کې دغه جرم تا ته معافي نه درکېږي هېڅ وخت. حضرت هارون بلخي رحمت الله ورته وفرمایي چې وښځې ما ته خو ووایه ما څه جرم کړی ده تا ولې دروازه بنده کړې ده؟ نو ښځه ورته وفرمایله و د خدای بنده و ظالمه تا خپله مور مړه کړه تا خپله مور ته ناره ته ور واچوله. الله اکبر کبیره. چې کله حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه د ښځې دا خپل غږ واورېده نو راجګ سم توربګار راواخیست او دا لاس یې په دیجې کې پرې کړ او په هغه ټیم په هغو زخمو کې په دې لاس کې سوری وکړه او زنځیره کې واچو په غاړه کې لاس واچو. چې کله یې باندې راووت مور خو سوې وه مور خو یې ری جوړه سوې په تناره کې تنور کې اور بلېده. نو په هغه ټیم کې کوم سره د سره کوم دولت و 6,000 او 7,000 دینار و هغه د دې الله په لاره کې خرڅ کړه او درویست غلامان و هغه آزاد کړه. نو هغه راسي د دې الله عبادت شروع کړ. حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه حضرت امام مالک بن دینار د خپله کیسه بیان کوي. ورته وایي چې ای مالکه د 13 کالو راسي زه هر کال د الله عبادت کوم زه هر کال د الله تبارک وتعالی کور ته راځم دلته حج کوم او ټوله زندګي ما په عبادت کې تېره کړه خو هر کال دغسې کوم نیک انسان راځي ما ته خوب تېروي او ما ته وایي چې تا حج نه ده قبول سوی. الله اکبر کبیره. خو چې کله حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه دا کیسه واورېدله راجګ سم او حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه په مخ دا چاپېړ وویست. اته ورته وویله چې ای هارون بلخي او بدبخته انسانه تو خو ډېر ظالم انسان یې تا بخشش به هېڅکله نه کېږي تا خو خپله مور مړه کړې ده ته خو د خپل مور قاتل یې. الله اکبر کبیره. حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه راجګ سه را روان سه. چې کله روان سه نو یو کونج کې پټ سه. حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه دا پوښتنه اوس امام مالک بن دینار خو ولاړ نو د الله په بارګاه کې لاس پورته کړ. حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه ورته وایي یا الله و غفور رحیمه و امام مالکه ته کریم یې ته غفور رحیم یې تا ډېر لوی لوی ګناهګار دې معاف کړي دي. زه عاجز انسان یم زه ګناهګار انسان یم 13 کاله زه تا عبادت کوم تا کور ته راځم تا حج کوم خو ته ما عبادت نه قبلای. یا رب کریمه یا رب ذوالجلاله اما گناہ معاف کا اما گناہ معاف کا. حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې کله ما د حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه دا په زړه باندې دعا ولیدله نو زه ډېر ورته خفه سوم. زه بیرته خپل وطاق ته سره رالم او شپې ویده سم نو د موږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورته راغی. ورته وفرمایل ای مالک بن دیناره ته خلک ولې د الله له رحمت څخه مایوسه کوې؟ الله تبارک وتعالی چې دا هارون بلخي وباښه او د قیامت په ورځ چې دا الله تبارک وتعالی چې دا د هارون بلخي د مور له وجه چې دا الله تبارک وتعالی هارون بلخي به بخي. هغه څرنګه الله تبارک وتعالی چې دا فرشتو ته به ووایي چې راځئ د ټولو خلکو عملونه وتلئ د هارون بلخي به عمل به وتلل سي. چې کله عمل وتلل سي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي چې فرشتو ولاړ شئ او هارون بلخي جهنم ته ویسئ. خو چې کله فرشتې کله جهنم ته روان کړی نو د مور ته به غږ ور وکړي چې و مورې ما د فرشتې جهنم ته وړي. 2 وارې به آواز وکړي چې کله 3 وار غږ ور وکړي مور ته نو مور چې دا الله تبارک وتعالی به سوال کوي یا الله ما هارون بلخي وباښه ته مو وباښه. سبحان الله. مور به له لاسه ونیسي او جنت ته به بوځي.
نو کله حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه سره اجک سه گئیس په وخت باندې او منډه کړې په منډه ولاړ هارون بلخي رحمت الله علیه باندې زیری باندې ک ورته ویل سه هارون بلخي هارون بلخي خوشاله اوسه زیری مې در باندې الله تبارک وتعالى سے دا تا ګناه معاف کړه ته وبخلې سبحان الله. حضرت امام مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې کله ما حضرت هارون بلخي باندې دا زیری باندې کوم نو حضرت هارون بلخي رحمت الله علیه پورته سو او له خوشحالۍ څخه په هغه ټیم باندې په دکه ساه ولاړه او په هغه ځای باندې مړ سه. نو حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې ما د کفن او د قبر انتظام یې وکړ او جنازه مې وکړه او هارون بلخي مې ښخ قبر کې. سبحان الله سبحان الله. ما ورونو خویندو نو تاسې دا کیسه واورېدله چې کوم انسان د مور قاتل و مور یې مړه کړې وه 40 کاله د الله عبادت کړی و خو الله تعالی نه وباښه خو بیا 40 کاله بعد چې کله ده د الله څخه دعا وکړله په زړه باندې نو الله تبارک وتعالی چې دا یې وباښه. نو ما ورونو ما عزیزانو دوستانو له دې واقعې څخه موږ ته ډېر سبقونه میلاویږي. یو سبق خو دا ده چې کوم انسان د مور و پلار سره بېادبي کوي مور و پلار سره زیاتې کوي هغه انسان هېڅکله نه الله تعالی نه بخي. او بله چې کوم انسان د الله په باره کې په زړه باندې دعا کوي او په تنهایي کې له الله څخه دعا کوي هغه انسان چې څومره لویه ګناه کړي بغیر له شرکه نه الله تبارک وتعالی څخه د هغه انسان یو نه یو ورځ به خامخا معاف کوي. نو د دې ویډیو په اخر کې زه خپلو ځوانانو ورونو ته دا پیغام ورکوم چې ما ورونو خپل مور و پلار سره بېادبي مه کوئ د مور و پلار بېادبي مه کوئ مور و پلار سره زیاتې مه کوئ همیشه د خپل مور و پلار احترام کوئ ځکه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې جنت د مور د پښو لاندې ده. کوم انسان که غواړي چې جنت ته ولاړ شي د مور خدمت دې وکړي نو همدغسې پلار چې ده د جنت دروازه ده که تاسې غواړئ چې جنت ته ولاړ شئ خو په دې دنیا کې د پلار خدمت وکړئ د مور خدمت وکړئ. ما ورونو راځئ چې دعا وکړو الله تبارک وتعالی دې موږ ته همیشه دا توفیق راکړي چې موږ د خپل مور و پلار خدمت او ادب له زړه سره وکړو د هغو خدمتونه وکړو د هغو ادبونه وکړو چې کومو خلکو مور و پلار ژوندي دي تا سره اوس هم لا ټیم ستا که پلارونه مورونه چې خفه دي ورسئ پخلا یې کوئ ورسئ معافیه نه ځینې وغواړئ پښې یې مچو کوئ لاسونه یې مچو کوئ ځکه چې کله مړه سو بیا به تاسې ټوله زندګي ارمان کوئ او چې د چا مور پلار مړه سوي هغه دې ولاړ شي مور پلار قبرو ته دې ولاړ شي مور پلار په قبرو فاتحه دې وکړي دعا دې پې وکړي الله تبارک وتعالی به انشاءالله د هغو ګناهونه معاف کړي. الله تبارک وتعالی څخه دعا کوم چې زه او تاسې ټولو د الله تبارک وتعالی توفیق ورکړي چې موږ په دې ټولو خبره باندې عملونه وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.